ستړي مشئ امید لرم چې روغ جوړ به یو. زه یم احسان مروت د فزیکس اسسټنټ پروفیسر او تاسو ګورئ د موږ یوټیوب چینل فزیکس وذ احسان. نن به موږ د کلاس فرست ایئر فزیکس یو انتهایی امپورټنټ ټاپک سکیلر پروډکټ چې ورته ډاټ پروډکټ هم وایي تفصیل سره ډسکس کوو. ټاپک طرف ته تللو نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ دی چې تاسو په کمنټ کې د خپل کلی او د خپل علاقې نوم ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې موږ دا ویډیو لیکچر په کومه علاقه چې کتلی کیږي. پروډکټ حاصل ضرب ته وایي، یعنی د ضرب عمل په نتیجې سره چې کوم کوانټیټي موږ سره حاصله سي هغه ته پروډکټ وایي. سکیلر پروډکټ نه مراد دی چې کله دوه ویکټرز موږ ملټیپلای کو او د دې ریزلټ یو ویکټر کوانټیټي راشي نو داسې پروډکټ ته موږ سکیلر پروډکټ وایو، یعنی ویکټر ملټیپلایډ بای ویکټر از ایکوال ټو سکیلر. د دوه ویکټرز سکیلر پروډکټ ریپرزینټ کولو لپاره موږ د ویکټر په مینس کې یو ډاټ لګوو، ځکه دې ته موږ ډاټ پروډکټ هم وایو. د دوه ویکټرز A او B چې په خپل مینس کې تیټا انګل جوړوي د دې ډاټ پروډکټ یا سکیلر پروډکټ په موږ ریپرزینټ کوو A ډاټ B سره، او دا به موږ داسې ډیفاین کوو چې میګنیچیود آف فرست ویکټر، دلته فرست ویکټر موږ سره A دا multiplied by magnitude of component of second vector along first vector، او دلته موږ سره second vector B دا، نو د دې به داسې کمپوننټ دلته ملټیپلای کو چې د فرست ویکټر په ډایرکشن چې وي. تاسو ته ډایګرام چې ویکټر A لیدلی سي، ورسره یو ویکټر B دا چې ویکټر A سره تیټا انګل جوړوي. د ویکټر A او B سکیلر پروډکټ معلومولو لپاره به موږ ویکټر B پر ریکټنګولر کمپوننټس چې ریزالو کو. د مقصد لپاره به موږ د ویکټر B هډ نه A باندې یو پرپینډیکولر ډراپ کو. ایز ای ریزلټ په موږ سره د ویکټر B دوه کمپوننټ راشي. یو کمپوننټ په B کاس تیټا وي چې هغه به د A ویکټر سره پیرلل وي یا A ویکټر په ډایرکشن کې وي، او دویم کمپوننټ په B ساين تیټا وي چې هغه به A ویکټر باندې پرپینډیکولر وي. ډیفینیشن مطابق A ډاټ B دا به ایکول وي میگنیچیود آف فرست ویکټر یعنی A او میگنیچیود آف کمپوننٹ آف B along A هغه موږ سره B cos تیټا دی. A ډاټ B به ایکول سی AB cos تیټا. دلته د تیټا به A او B ترمنځ سمالر انګل وي، د دې ویلیو به 0 ډیګري برابره یا د دې نه زیاته وي، خو پای ریډین یا 180 ډیګري برابره یا هغه نه به کمه وي. د انګل تیټا ویلیو به 180 ډیګري نه زیاته نه وي. نو د سکیلر پروډکټ فارمولا به A ډاټ B از ایکول ټو AB cos تیټا وي. اوس په موږ د سکیلر پروډکټ فزیکل مینینګ ډسکس کوو چې د سکیلر پروډکټ څه مطلب دی او موږ د دوه ویکټرز سکیلر پروډکټ ولې معلومو. د دوه ویکټرز سکیلر پروډکټ موږ ته دا راشوي چې د یو ویکټر په بل ویکټر ډایرکشن چې چوره عمل کوي. دې سټیټمنټ باندې ځان پوهولو دپاره به موږ اپلیکیشنز طرف ته لاړ سو او هغه به اگزامپل سره ایکسپلین کو. دلته به موږ د ورک ډن ایگزامپل وایو. کچېرې موږ یو آبجیکټ باندې هاریزنټلی فورس ایگزرټ کو، تاسو ته په ډایګرام چې یو هاریزنټل سرفیس باندې یو بکس لیدلی سي، په دې بکس باندې کچېرې موږ هاریزنټلی فورس ایگزرټ کو او دې فورس په نتیجې سره د بکس ډسپلیسمنټ ټریول کی او یو نوی پوزیشن ته لاړ سي، نو دلته به موږ سره ورک ډن F ډاټ D برابر وي او د سکیلر پروډکټ ډیفینیشن مطابق به دا FD cos تیټا برابر وي. دوه ویکټر چې کله په یو ډایرکشن چې وي نو د دې ترمنځ انګل 0 ډیګري وي او cos of 0 ډیګري به موږ سره د 1 برابر وي، نو ورک ډن به موږ سره د FD برابر سي. معلومه سلا چې دلته دا فورس کمپلیټلی په د ډسپلیسمنټ ډایرکشن چې عمل کوي، دلته دا مکمل فورس د بکس ته حرکت ورکوي، یعنی دا فورس کمپلیټلی ان د ډایرکشن آف ویکټر D عمل کوي. اوس که دغه بکس باندې د فورس موږ داسې ایگزرټ کو چې د هاریزنټل سره تیټا انګل جوړوي. په ډایګرام چې تاسو کتلی سو چې دلته بکس باندې موږ کوم فورس ایگزرټ کو هغه هاریزنټل سره تیټا انګل جوړوي، او د فورس ایگزرټ کولو په نتیجې سره د آبجیکټ الانګ د هاریزنټل سرفیس ډسپلیسمنټ ټریول کو او یو نوی پوزیشن ته لاړو. نو دلته به موږ سره ورک ډن F ډاټ D برابر وي د FD cos تیټا. دا ایکسپریشن موږ داسې لیکلی سو چې F cos تیټا انټو D،
دلته د کاس تیټا او ډي سکیلرز دي نو که کاس تیټا اول ولیکې او ډي وروسته ولیکې نو دې باندې څه فرق نه پرېوځي. دغه اگزامپل نه موږ ته پته ولګېده چې د فورس کمپلیټلی ان د ډایرکشن آف ډسپلیسمنٹ ویکټر عمل نه کوي بلکې د فورس په یو کمپوننٹ الانګ ډسپلیسمنٹ ویکټر عمل کوي. اوس که دا فورس موږ ریکټنګولر کمپوننټس چې ریزالو کو نو دلته په موږ سره د یو کمپوننٹ اف کاس تیټا وي او دویم کمپوننٹ په موږ سره اف ساین تیټا وي. نو صرف د هریزنټل کمپوننٹ اف کاس تیټا د بکس ته حرکت ورکوي یعنی اف کاس تیټا په ډسپلیسمنٹ ویکټر ډایرکشن چې عمل کوي. دینه دا معلومه سلا چې د سکیلر پروډکټ موږ ته افیکټیو کمپوننٹ اف فورس میر کوي چې هغه اف کاس تیټا ده. د دې فورس اپورډ کمپوننٹ یعنی اف ساین تیټا د دې بکس ته حرکت ورکولو چې یا ورک کولو چې رول نه پلی کوي دا صرف د دې بکس ویټ ریډیوس کولو کوشش کوي. داسې موږ سره د سکیلر پروډکټ نور اگزامپلز دي. یو اگزامپل پاور دی چې هغه د فورس او ویلاسټي سکیلر پروډکټ دی او دینه علاوه موږ سره الکتریک فلکس دی چې هغه د الکتریک فیلډ انټنسټي او ویکټر ایریا سکیلر پروډکټ دی او میګنیټک فلکس برابر دی د بی ډاٹ اے. د الکتریک فلکس او میګنیټک فلکس وال ټاپکس په تاسو په سیکنډ ایئر کورس کې تفصیل سره سټډي کوو. اوس په موږ د دوه ویکټرز سکیلر پروډکټ کې د کاس تیټا فیکټر ډسکس کوو چې د دې څه اهمیت دی. موږ سره د دوه ویکټرز فورس او ډسپلیسمنٹ سکیلر پروډکټ اف ډي کاس تیټا دی یا تاسو فورس او ډسپلیسمنٹ په ځای باندې اے او بی ویکټر اخیستی سو نو دا اف ډي کاس تیټا موږ داسې لیکلی سو چې اف کاس تیټا انټو ډي. په دې چې د کاس تیټا ول ویلیو به دا ډیسایډ کوي چې د فورس کوم کمپوننٹ الانګ ډسپلیسمنٹ ویکټر عمل کوي د دې ویلیو به چوره وي زیاته به وي که کمه وي د ډیپنډنس په کاس تیټا باندې وي. تاسو په ټیبل چې کتلی سو چې که چېرته موږ سره د تیټا ویلیو 0 سی نو کاس تیټا به د 1 برابر وي. فورس په کمپلیټلی الانګ ډسپلیسمنٹ ویکټر عمل کوي او که چېرته موږ سره تیټا 30 ډیګري وي نو کاس آف 30 ډیګري به موږ سره 0.866 برابر راشي او دا به موږ سره یو پازیټیو ویلیو وي او د فورس په 0.866 اف دا فیکټر به الانګ ډسپلیسمنٹ ویکټر عمل کوي. داسې ډیفرنٹ اینګلز لپاره تاسو معلومولی سو که چېرته موږ سره د اینګل 90 ډیګري سی نو کاس آف 90 به 0 سی او د دې مطلب به دا وي مکمل فورس د ډسپلیسمنٹ ویکټر باندې پرپینډیکولر دی. د دې کمپوننٹ الانګ ډسپلیسمنٹ ویکټر بالکل نشته او که چیرې موږ سره اینګل 120 ډیګري سی نو کاس آف تیټا به موږ سره نیگیټیو راشي. د دې مطلب به دا وي چې د فورس افیکټیو کمپوننٹ د ډسپلیسمنٹ ویکټر په اپوزیټ ډایرکشن چې عمل کوي او که اینګل موږ سره 180 ډیګري ایکول سی نو موږ سره به کاس آف تیټا -1 برابر راشي او دلته به موږ سره ماینس اف راشي. د دې مطلب دا دی چې دا فورس completely in the opposite direction of displacement vector عمل کوي. سپیشل کیسز کیس 1 چې موږ سره که اینګل چیرې 0 ډیګري برابر وي د دې مطلب دا دی چې د دواړه ویکټرز به په سیم ډایرکشن چې وي یعنی پیرالل به وي. په دغه صورت چې د دوه ویکټرز A او B سکیلر پروډکټ به د AB برابر وي یعنی د سکیلر پروډکټ ویلیو به میکسیمم وي. دویم کیس که چېرته موږ سره اینګل 90 ډیګري وي د دې مطلب دا دی چې یو ویکټر په بل ویکټر باندې پرپینډیکولر دی. په دغه صورت کې به د دوه ویکټرز A او B سکیلر پروډکټ موږ سره د 0 برابر وي. مطلب دا دی چې د یو ویکټر بل ویکټر الانګ بالکل عمل نه کوي. دې ته موږ مینیمم ویلیو آف سکیلر پروډکټ ویلی سو یا 0 ویلیو ورته ویلی سو. په دریم کیس کې که چېرته موږ سره اینګل 180 ډیګري برابر وي یعنی د ویکټرز په اپوزیټ ډایرکشن چې وي په دغه صورت چې به د دوه ویکټرز A او B سکیلر پروډکټ موږ سره -AB برابر وي. دا به د سکیلر پروډکټ میکسیمم ویلیو وي خو نیگیټیو به وي او دا نیگیټیو ساين به دا شو کوي چې دا ویکټرز په اپوزیټ ډایرکشن کې دي. ډاټ پروډکټ آف یونټ ویکټرز I, J and K په کارټیشن کوارډینیټ سیستم چې د x ایکسس ډایرکشن په I یونټ ویکټر سره ایکسپریس کوو او y ایکسس ډایرکشن په J یونټ ویکټر سره ظاهرو او z ایکسس ډایرکشن موږ په k یونټ ویکټر سره ریپرزینټ کوو. نو I ډاټ I د 1 برابر دی J ډاټ J هم د 1 برابر دی او k ډاټ K هم د 1 برابر دی. د یونټ ویکټر سکیلر پروډکټ وذ اټ سیلف دا د 1 برابر ولې دی. موږ سره فارمولا A ډاټ B از ایکول ټو AB cos theta دا یعنی د دوه ویکټرز سکیلر پروډکټ به ایکول وي د فرست ویکټر میګنیټیوډ
multiplied by second vector magnitude multiplied by cos theta. The I dot I is equal to दलता पर मुश्तरा I unit vector magnitude सी द्वयम vector हम मुश्तरा I unit vector दे और cos of 0 degree ځکه چې یو ویکټر خپل ځان سره 0 ډیګري انګل جوړوي. دا I unit vector دی نو د دې میګنیچیود به 1 برابر وي، نو 1 into 1 او cos of 0 degree هم د 1 برابر دی، نو I dot I به 1 برابر سی. دغه سه موږ سره J dot J به هم 1 برابر وي او K dot K به هم 1 برابر وي. اوس کچیرته موږ د I unit vector J سره یا J unit vector K سره یا K unit vector I سره سکیلر پروډکټ معلومو، نو دا به موږ سره د 0 برابر وي. که موږ د سکیلر پروډکټ فارمولا اپلای کو، نو میګنیچیود اف فرست ویکټر انټو میګنیچیود اف سیکنډ ویکټر انټو cos of 90 ډیګري I J او K په خپل مینس کې پرپینډیکولر دي. cos of 90 ډیګري موږ سره د 0 برابر دی، نو I ډاټ J به د 0 برابر سی. دغه سه J ډاټ K به هم د 0 برابر وي او K ډاټ I به هم د 0 برابر وي. Scalar product of vectors in a rectangular components form. کچېرې موږ یو ویکټر په ریکټینګولر کمپوننټس فارم چې ریپرزینټ کو، فرض کړئ موږ سره یو ویکټر A دا چې هغه AXI پلس AYJ پلس AZK برابر دی، او داسې B موږ سره د BXI پلس BYJ پلس BZK برابر دی. نو د دې دوه ویکټر چې سکیلر پروډکټ موږ معلومو، نو د A ویکټر ویلیو به ریکټینګولر کمپوننټ فارم چې پټ کو، بیا به ډاټ موږ واچو او دینه بعد به B ویکټر ویلیو ریکټینګولر کمپوننټ فارم چې دلته پټ کو. اوس په موږ د A ویکټر X کمپوننټ B ویکټر X کمپوننټ سره ډاټ پروډکټ اخلو، بیا به د دې Y کمپوننټ سره او بیا د دې Z کمپوننټ سره، نو موږ سره به دا ایکسپریشن داسې راشي. دې بعد به موږ د A ویکټر Y کمپوننټ د دې درې واړو سره ډاټ پروډکټ واخلو، او په اخر کې به موږ د A ویکټر Z کمپوننټ د B ویکټر درې واړو کمپوننټ سره ډاټ پروډکټ واخلو. اوس I ډاٹ I د 1 برابر دی، I ډاٹ J د 0 برابر دی، K ډاٹ I د 0 برابر دی، J ډاٹ I د 0 برابر دی، J ډاٹ J د 1 برابر دی، J ډاٹ K د 0 برابر دی، K ډاٹ I د 0 برابر دی او K ډاٹ J هم د 0 برابر دی، او آخر کې K ډاٹ K د 1 برابر دی، او A ډاٹ B به موږ سره ایکول سی AX BX پلس AY BY پلس AZ BZ. دا به موږ سره د دوه ویکټرز سکیلر پروډکټ وي چې کله موږ ویکټرز په ریکټینګولر کمپوننټس فارم چې ریپرزینټ کو. پراپرټیز آف سکیلر پروډکټ. نو د سکیلر پروډکټ اولنۍ پراپرټي دا ده چې دا به کموټیټیو لا اوبې کوي. دیتا په اردو چې خاصیت تبادله وایي. د دې مطلب دا دی چې A ډاٹ B به د B ډاٹ A برابر وي، یعنی د ویکټرز ترتیب بدلولو سره د دې ریزلټ باندې چې فرق نه پرېوځي. تاسو کتلی سو چې موږ سره A ډاٹ B AB cos theta برابر دی او B ډاٹ A موږ سره BA cos theta برابر دی. نو رائټ سایډ ته موږ سره د A او B د ویکټرز میګنیچیود دی، نو که A اول ولیکې او که B اول ولیکې په دې څه فرق نه پرېوځي، نو دا موږ داسې لیکلی سو چې AB cos theta. نو دې نه پته ولګېده چې A ډاٹ B نه هم AB cos theta راځي او B ډاٹ A نه هم AB cos theta راځي، لہذا سکیلر پروډکټ په کموټیټیو لا اوبې کوي. دویمه پراپرټي ډسټریبیوټیو لا ده. دې مطابق A ډاٹ انټو B پلس C will be equal to A ډاٹ B پلس A ډاٹ C. یعنی که موږ دوه ویکټرز ایډ کو او دې نه بعده دې ول دریم ویکټر سره ډاټ پروډکټ معلوم کو، دینه به سیم ریزلټ راځي. کچېرې موږ دا ویکټر A وال د B او C سره سیپریټلی ډاټ پروډکټ واخلو او بیا یې بعد چې ایډ کو. د ډسټریبیوټیو لفظ مطلب دا دی چې د A ویکټر به B او C چې ډسټریبیوټ سی. دریمه پراپرټي موږ سره د سیلف پروډکټ ته، نو یو ویکټر سکیلر پروډکټ په د خپل ځان سره د هغه ویکټر میګنیچیود سکویر برابر راځي. تاسو فارمولې چې کتلی سو چې A ډاٹ A به موږ سره د A ویکټر میګنیچیود انټو A ویکټر میګنیچیود، ځکه چې دویم ویکټر دلته A ده او cos of 0 ډیګري یو ویکټر خپل ځان سره 0 ډیګري انګل جوړوي، نو cos of 0 ډیګري A1 برابر ده او A انټو A به موږ سره A سکویر برابر راشي. ډاټ پروډکټ آف پرپینډیکولر ویکټرز. کله هم چې دوه ویکټرز په خپل منځ کې پرپینډیکولر وي، نو د دې سکیلر پروډکټ په 0 برابر وي. فارمولې مطابق A ډاٹ B موږ سره AB cos of theta برابر وي، نو پرپینډیکولر ویکټرز مینس چې انګل 90 ډیګري وي، cos of 90 د 0 برابر وي، لہذا سکیلر پروډکټ آف پرپینډیکولر ویکټرز به همیشه 0 برابر راځي.
ډیره مننه چې تاسو موږ د ویډیو لیکچر تفصیل سره وکتلو. که تاسو ته لګي چې دې سره تاسو ته چې فایده رسیدلی وي نو د دې چینل لینک خپل ملګرو سره خپل کلاس فیلو سره شیر کو او په کمنټ کې ضرور د خپل کلی او د علاقې نوم ولیکئ. د خپل ځان خیال ساتو. الله په امان.